کېنه که زه ګرانو ملګرو چې رښتیا خبره یې زما اسپتال ته ډېر ضروري تللو او زه صرف د بشیر خان چې ما چاته په ژوند کې د هغه برسي مس کړې نه ده نو زه په هر قیمت ما راتلل غوسته نو زه دلته ځان دپاره اعزاز ګڼم چې زما د 15 کالو دوست مشر ما ته ډېر خوږ او نږدې دا به څنګه ممکن وي چې زه به ژوندیم او د هغه به برسي او زه به نیم نو زه به اوس په اسپتال کې وم ځکه چې ډېر ضروري لیدل کتل هلته مې اسپتال کې وو به هر کیف زه د بشیر خان چې د 15 کالو خبره کوم نو زه په دې ګورنمنټ کالج پېښور کې وم چې هغه سره زما په 75 کې ملاقات شو او د هغې وخت نه والې تر شهادته پورې مونږ یو ځای او دا مختلف پړاوونه په دې کې مختلف اړخونه راتلل او رښتیا خبره ده چې زما صدر زه ورسره جنرال سیکرټري پاتې شوم او زه نن دلته د مرکزي جنرال سیکرټري یا د پی ډي ایم د سیکرټري په حیثیت نه د عوامي نشر پارټۍ د یو ورکر په حیثیت تاسو ته دلته حاضر یم او تاسو ته ولاړ یم ځکه چې داسې محسنان چې هغه په خپل میدان کې قرباني وکړي هغه د هیڅ یو داسې خبرې چې هغه به په سخته کې راځي نو دا خو راته ده که د بشیر خان دپاره اور ته دنګري مونږ به اور ته مو دنګو او مونږ به چې کوم یو په شا نه شو دا چې چاته معلوم وي او رښتیا ورسره وخت تېر کړي او عقیدت یې هله پته لګي زه به یو واقعه بیان کوم او تاسو به هغې نه اندازه ولګوئ چې زما زوی شهید شو زما د زوی شهادت ډېر دردناکه واقعه وه خو ما د خدای نه دا سوال کړی چې خدای زما په سترګو کې اوښکې را مه والې خو 3 واړه ورځې بشیر بلور شهید صاحب او حاجي بلور صاحب دا ما سره و 3 واړه ورځې او حاجي صاحب به هم په وقفه جړل خو بشیر خان 3 واړه ورځې ما سره جړا کړې ده او ما خپل زړه ټینګ کړی دی خو چې کله 3 ورځې تېرې شوې نو بشیر خان ما پسې ټلیفون وکړو چې زما تا سره کار دی نو زه ډېر په تلوسه کې شوم چې بشیر خان ته زما مشر چې ستا کار دی زه به دله درشم ما ته وی چې نه د کار د دې خبرې اهمیت کمیږي زه تاله درځم نو چې رالو نو په انکسای کې ما ته وایي سترګو کې اوښکې وې چې میا صاحب ستا زوی شهید شو ما ستا د خاندان حالات ولیدو ستاسو د 3 وروڼو صرف دا یو کور کې ستا زوی و او اوس خو ته بې اولاده شو بې وارثه شوې نو زه تا ته یو خواست کوم خواست چې زما 2 زامن دي او ځوانان دي هارون هم هغه وخت ژوندی و عثمان هم هغه وخت ژوندی و ما ته وایي چې زما خو 2 ځوانان دي او زه په خپله ما عمر داسې دی چې تا نه زیات دی نو چې دې نه پس دماکه کېږي زه به ورلزم ته به نه ځې که ته پکې شهید شوې نو ستا کور واله به څنګه دا برداشت کوي تاسو ته ډېر درد رسېدلی دی نو خیر دی چې زه شهید شم بیا زما نه پس دماکې لزه خو چې تر څو زه ژوندی یم زه به دماکو لزم خو ته به دماکو لزم داسې بندیان به چا لیدلي چې خپل درد نه خپل تکلیف نه او د بل درد او تکلیف محسوسوي نو دا خوا چې هغه چاته پته چې چاته یې ویلي دي نو که څوک هر رنګه خبرې خو ما سره په زړه کې ډېر قدر او ډېر مطلب چې احترام دی چې زما د هغې زوی مرګ ما سره داسې منظرې دی او هغه شهادت داسې منظرې دی
چې کله د بشیر خان هغه خبرې زه ځان ته رایاد کړم لکه دا یوه خبره چې که زه په سینو لګېدم نو ښځې ته وي چې زما مخ به ګورې ټبر ته وي او که زه په ملو لګېدم زما مخ به نه ګورې. دا خبرې څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې خپل شهادت ورته ښکاري. دا په خوله خبرې، دا په ډرامو کې خبرې، دا په پاسونو کې خبرې، دا په تقریرونو کې خبرې، دا خو د هر چا زده دي. عمل کې چې کوم دی نو ډېر ګران کار دی چې په تا تېرېږي او ته وینې ګورې او تا ته پته وي چې دوه ځل په خودکش دماکه کې زه بچ شوی او هغې نه باوجود چې کوم دی هغه وایي چې که زه په سینو لګېدم نو مخ به مې ګورې خو که په شو لګېدم مخ به مې نه ګورې. او بیا زه وایم چې افرین د هارون بلور په مور باندې چې د بشیر بلور صاحب لاش یې راوړو نو تپوس یې وکړو چې په مخ لګېدلی او که په شا. مطلب یې څو که په شا لګېدلي نو بشیر خان ما ته حکم کړی چې مخ به مې نه ګورې نو یې ورته په سینه لګېدلی دی نو پس د هغې مخ کتلی دی. نو د خلکو خو به سړي باتوراني زمونږ خو چې کوم دی بیا د بشیر خان ښځه چې کوم دی نو باتوره ده او نره ده چې هغې او ځکه چې کوم دی نو د هارون غوندې زوی یې راوړی چې د پلار شهادت یې لیدو او زوی ورپسې په هغې قدم روان شو. ای ګرانو ملګرو دا د شهیدانو دا سلسله دا کړه دا په اویمین شلپاټۍ کې ډېر پخوانه را روانه ده خو دا دې ځل خو نیغ په نیغه جنګ و. دې ځل خو ښکاره خبره وه چې خبره کول دي او شهادت چې کوم دی نو هغې ته رسېدل دي. او زه د دې نه مخکې ځم بیا دلته چې کوم دی زمونږ حاجي بلور صاحب ناست دی. حاجي بلور صاحب باندې خودکش دماکه وشوه 19 کسان شهیدان شو. شلم چې کوم دی نو حاجي بلور صاحب و ګاډی یې وسوځېدو ډریور یې وسوځېدو شهید شو او خدای دې بچ کو. دا په مونږ کې ژوندی شهید دی چې دلته په مونږ کې ګرځي. دا حاجي بلور صاحب په خپله د شهید زوی پلار درد خو درد وي د درد د پاسه درد دا د هر چا د برداشت کار نه دی. دا د باچا خان د سوچ او د فکر سپیان دا برداشت کولی شي. دا د عدم تشدد خلک چې کوم دی برداشت کولی شي. دا چې په رښتینو باندې د دې خاورې سره مینه لري هغه خلک برداشت کولی شي. کوم چې د خپلو خویندو میندو د پړونو حفاظت کول غواړي هغه خلک برداشت کولی شي. کوم چې د پلار نیکه د پټکي حفاظت کول غواړي هغه خلک برداشت کولی شي. هر سړی چې کوم دی داسې برداشت نشي کولی چې ورته خبره وکړي په دوربین کې هم نه ښکاري. مونږ نران هم ډېر لیدلي دي. دا چې دا نن د کافرې دا دومره تګ او دو دی دې کې د دې شهیدانو وینه ده او د دې پکې جذبه ده. د هغې ګرانو ملګرو زه به د بشیر خان په حواله دومره ویم چې د هغه د نرتوب او د غیرت چې وی چې خودکش جاکټونه به ختم شي د دشمن ګولۍ به ختمې شي خو زموږ سینې به ختمې نه شي. او دا خبره به بیا څوک کوي چې کومه شپه په ګور وي په کور نه وي او چې کومه په کور وي په ګور. دا د عقیدې خاوندان کوي ځکه چې نیټه د خدای طرف نه پوره وي. کوم چې یریږي یې بزدلی، کوم چې نه یریږي په میدان کې چې کوم په میدان کې هغه یو ځل مري او کوم چې بې غیرته یې هغه 100 ځل مري. مونږ ته د غیرت یو ځل مرګ قبول دی. مونږ ته د غیرت یو ځل مرګ قبول دی، د بې غیرتۍ ژوند راته نه قبول. او ګرانو ملګرو دلته د بشیر بلور صاحب په حواله او د هغه چې هر څومره زه خبرې وکړم 15 کاله کې به څه نه شوي. ما سره به یې غوسه کړي، ما سره به یې مینه کړي،
زه به چې کوم دی نو یو قسم ته ماته به یې لار ښودلي، خو زه تاسو ته په ایماندارۍ وایم چې ما له په صدارت کې څومره مینه راکړې ده، ما ته یې میا صاحب صرف ما خبروه، زما 100% په ته اعتماد دی چې څنګه زه د باچا خان سپی داسې ته مې چې څنګه کار کوې هغه رنګ کوه، خو صرف ما خبروه. اعتماد، ورورولي، نزدېکت، مینه، محبت، دوستي او مشري، د دې ټولو مینه یې ماله په شریکه راکړې ده. زه ګرانو ملګرو د دې سره چې کوم دی دلته بابک صاحب د PDM په حواله خبره وکړه چې پروګرامونه به وي. مونږ پروګرامونه په دې صوبه کې 3 دي، خو یو سبا چې کوم دی نو په مردان کې دی، او بیا یو چې کوم دی دی په ملکنډ کې ټاکلی دی او بل په بنو کې ټاکلی دی. ما اوس مل خان سره خبره هم کا، هغه بیا دوی ارینجمنټ کوي چې په کومه طریقه کوي. خو تاسو ګرانو ملګرو چې دی وطن کې دا څه روان دي، دا د دې شهیدانو د هغې وینې چې هغوی په دې وطن کې جمهوریت غوښتو، امن یې غوښتو، عدم تشدد یې غوښتو، د دې پاکستان خارجه او اندروني پالیسي صفا غوښته، د دې قوم د پاره یې غوښته. نن د بشیر خان د وینې سره مونږ یو لوس کوو. مونږ چې په هر اتحاد کې یو، مونږ چې په هر ځای کې مونږ د باچا خان سپیان یو. مونږ خپل سوچ او فکر دی، مونږ به خپله ګټه خپلې نظریې له راوړو، مونږ به خپله ګټه خپلې پارټۍ له راوړو. او چې دې زمونږ شهیدانو د څه دپاره وینه ورکړې ده، د پارلیمنت د بالادستۍ دپاره، د آئین د بالادستۍ دپاره، مونږ هم په هغه میدان روان یو. بشیر خان که شهید دی، مونږ هم ورسره شهادت ته تیار یو. مونږ هم چې کوم دی د دغې نه په شا کېږو نه، او ځکه چې مونږ خبرې کوو نو خلک راته غوږ ږدي. زړه چې د چا دردېدلی، د درد په خبرو کې اثر وي. مونږ نه ښه تقریرونه هم ډېر خلک کوي، خو چې کله مونږه که په پنجاب کې خبره کوو هم خلک غوږ ږدي، که په سند کې خبره کوو هم خلک غوږ ږدي، که په کویټه کې کوو هم خلک غوږ ږدي. ولې؟ ورته پته ده چې دا د باچا خان هغه سپیان دي چې نه د جیل نه یریږي، نه ټکټکو نه یریږي، نه د ګولو نه یریږي، او نه د دهشتګردو نه یریږي. زه ګرانو ملګرو د دې چې دا کوم څه روان دي، د دې دپاره مختصر خبره کوم، بیا د اجازت زه غواړم چې دا څه روان دي او په دې ملک کې چې څه کېږي، د دې په بنیاد باندې چې دا کوم د جمهوریت دپاره مونږ وایو چې دا موجوده حکومت د داندلی پیداوار دی. دا حکومت چې کوم دی نو ختمول غواړي، نوی الیکشن کول غواړي. صفا او شفاف الیکشن او د مداخلت نه پاک. دا نه چې ماما به بکسه چې کوم دی زما ډکوي او اعلان به د بل کوي. مونږ دا ماماګان نه منو. دا داسې دا فیصلې چې قوم به ووټ ماله راکوي او ګټي به بل. د چا خبره وایي توره دې لالا وایي نوړه دې ګوپالا وایي. دا په دې خبرو باندې نه کېږي. یو ځل را سره ټګي وکړه، بیا را سره ټګي وکړه. د دوی دا خیال دی چې میدان به پرېږدي، چې 20 ځل ټګي وکړي، 20 ځل. نه میدان پرېږدم نه تختم، ټیک در سره مقابله کوم. ته به مونږ په دې خبرو باندې یېرې. او نن چې مونږ څه وي، نن خو ټول خلک هغه خبره کوي. وایي نن ټول خلک د هغې محبوبا سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړله کله کله. نن خو زمونږ ټولې خبرې چې کوم دی رښتیا کېږي. قدم په قدم ټوله دنیا وایي داندلي شوې وه، خو چې مونږ وې نو خلکو غوږ نه خو. نن ګرانو ملګرو زمونږ د ټول پاکستان په سطح باندې مونږ احتجاجي اعلان کړی دی. د هغې نه پس چې کله دا زمونږ احتجاجي ریلی پوره کېږي، مخکې جلسې وي اوس ریلی دي، چې دا پوره کېږي ورپسې کومه پوړی ده اسلام آباد ته تلل دي. اسلام آباد ته څنګه تلل دي؟ مونږ چې کوم دی د عمران خان غوندې نه ځو. دی خو په ټټو باندې سور او چا ورته سوی نه.
مونږ که د ازغو په څوکو لاړې هم به چې کوم دی نو خپل اسلام آباد ته ځان رسو او د دې خبرو چې کوم دی مقابله به کوو. او ګرانو ملګرو دی وایي زه یېرېږم نه تاسو ته خلکو ته هم وایي ګبرانه نه خدای دې کور ران کړي تا غوندې ډرن او یېرېدونکی سړی خو مونږ اړو لیدلی نه دی. مونږ صرف جلسې وکړې جلسې څه وایي د سینټ الیکشن به چې کوم دی د مارچ په ځای په فروری کې کوو. ولې ده ته د ده دا یقین دی چې دا میاشت حکومت زما نه پاتې کېږي د یېرې نه یې مخکې کوي که الیکشن وروسته کوي او که مخکې کوي. زمونږ جګړه د سینټ نه زمونږ جګړه د عمران د حکومت خاتمه ده او انشاءالله دا حکومت به چې کوم زه ګرانو ملګرو په دې بیا اجازت غواړم چې دا زمونږ دلته دهشتګردۍ چې د بشیر خان ورځ ده دهشتګردي یو ځل بیا چې کوم دی ری ارګنایز کېږي دهشتګرد بیا چې کوم دی نو یو ځای کېږي او نن بیا زما په وطن باندې هغه خطره ده چې مخکې د طالب د لاسه وه اوس به د داعش د لاسه وي. ګرانو ملګرو دې خبرو ته توجه ځکه پکار ده چې زمونږ په وطن د دې نه یو غټه خونریزي را روانه ده. زمونږ خو نورو خبرو ته خیال دی خو د افغانستان انټرا مطلب چې کوم مذاکرات دي د ملک دننه مونږ وایو چې دا دې کامیاب شي زر تر زره چې کوم دی افغانستان کې د امن راشي د افغانستان امن زما د امن ضامن دی او که داسې نه چې افغانستان کې امن نه او د طالب په ځای داعش راشي نو اول هم د طالب د خاتمې دپاره 30 کاله د پښتنو وینه توی کا او بیا به د داعش دپاره 30 کاله زموږ وینه توی. ګرانو ملګرو مونږ حکمرانانو ته وایو چې دا غلطې پالیسۍ هم بدلې کوي. خارجه پالیسي ستاسو ناکام ده خارجه پالیسي هم درست کوي اندروني پالیسي هم درست کوي. دا د ای پی ایس هغه ګلالي شهیدان زه چې د اسپتال ته لاړم د سی ایم ایچ نو داسې په برنډه کې تقریبا 100 پورې ماشومان پراتو کفن کې او واړه ماشومان ګلونه او بیا چې کوم دی په کفن باندې وینه لګېدلې سپین کفن سره وینه او ښکلي ماشومان شهیدان. دا به د چا زړه برداشت کوي؟ میندې نن هم پاجلې دي چې زما زوی به چې کوم دی نو د سکول نه کله راځي نن هم په سترو سترګو باندې جاړي. د هغې د قربانۍ نه پس زه چې لاړم زما بلډ پریشر و ما ته ډاکټر وایي تا نه وینه نه اړم زه بل ډاکټر له لاړم ما ورته زما د بچو چې هلته څه شهیدان شو څه زخمیان دي مونږ به یو د دوی وینه به مطلب تاسو مونږ نه ناړئ زه بل ډاکټر له لاړم ما وینه ورکړه ما زما نه وینه والی او دې بچو لا چې کوم دی نه ورکړه. ګرانو ملګرو د هغې ګلالو بچو د وینې قربانۍ نه پس چې مونږ ورکړې نه ده مونږ نه اخیستې ده. نیشنل اکشن پلان جوړ شو 20 نکاتي ایجنډه جوړه شوه هم پکې عسکري قیادت و هم پکې سیاسي قیادت و هم پکې چې کوم دی نو زموږ مذهبي قیادت و او د ټول مکتب فکر خلک و 20 نکاتي متفقه ایجنډه څه لپاره جوړه شوه چې دهشتګردۍ د خاتمې دپاره په پنجاب کې 80 د دهشتګردو تنظیمونو خپلې اډې دي اډې ارګنایزیشن دی د یو خلاف هم کاروي نه شو د یو. مونږ نن هم د دې خبرې مطالبه کوو چې که دهشتګردي ختموئ د نیشنل اکشن پلان باندې به ان او من عمل کوئ او د دې وطن بل علاج نشته چې تر څو پورې دهشتګرد ختم کړي نه تر هغې پورې دلته نه امن راځي او نه چې کوم دی نو په دې وطن کې زندګي تېرېږي او نه چې کوم دی آبادي راځي. لہذا نن مونږ ډېر په ډاګه باندې وایو او زه ګرانو ملګرو د تاسو نه په دې اجازت غواړم چې مونږ ټول د باچا خان د هغې سوچ او فکر چې هغې ورځې نه واړې چې د انګریز په ضد راوتی تر دې دمه ځای په ځای زموږ شهیدان خو دا دې ځل شهیدان تقریبا 800 شهیدان مونږ ډېر په ډاګه ورکړو چې کله نه په ملکنډ کې امن راغلی دی نو 40 کسان نور په ټاګرټ کلي کې زموږ شهیدان شو 40 اخر ولې قصور هم څه دی او تر کومې پورې او نن هم مونږ ته ترټ دی
مونږ ته نن هم ترېټ دی چې د کوره مه راوځګینې د سر خیر دې نشته. اخر ولې بچي زمونږ مري، خویندو میندو ته زمونږ خطره ده، جوماتونو ته زمونږ خطره ده، امن مونږ غواړو. دا دمې تشدد خلک کوم خطره مونږ ته ده. زمونږ ازار به د یو ورځ وی بده ورځ به مخکې او تاسو به ورپسې یې که خدای کړي. او مونږ نه یریږو نه په شا کېږو. او ای زما د نوي نسل پښتنو ځوانانو، دا سخته تاسو ته هم پاتې ده. مونږ به د راتې تمه کوو خو د سختې مقابله به هم کوو. تاسو به زما ګرانو ملګرو کم سړی چې یریږي هغه هر وخت مري، کم سړی چې نه یریږي یو ځل مري. مونږ چې کوم دی د نرتوب ژوند تېرو یو ځل مرګ هم قبول دی او په 100 ځل بېغیرتي په هېڅ قیمت زموږ قبوله نه ده. تاسو ټول ملګري نن د بشیر بلور صاحب ویني سره د هغه روح سره او د هغه چې زموږ د شهیدانو سردار دی هغه ټولو شهیدانو سره دا لوس کوئ چې مونږ به چې کوم دی د باچا خان د سوچ او فکر دا رسۍ کلکه ساتو. مونږ به دې وطن کې امن راولو، مونږ به تشدد ختمو، مونږ به دا تشدد چې کوم دی ملګرتیا کوو. ما سره یو لاس اوچت کوي په نر اوچت کوي، ډېر کم دي خلک، ډېر یو لاسونه کم دي، دویم هم اوچت کوي. او دومره وخربوي چې دشمنان یې واوري. قرضو کې پروت دی، نن د هغې سره یې معاهدې کړي دي او دلته ګراني اسمان سره خبرې کوي. د خلکو ژوند چې کوم دی نو هغه بلکل د تېرېدو قابل نه دی. غریب سره د یو وخت چې کوم دی د روټۍ او دغه درک نه لګي. د دې ټول نظام د بدلېدو دپاره تاسو چې دا کومه واده وکړه په دې باندې به 100% عمل کوئ، پوره به عمل کوئ. زه ګرانو ملګرو تاسو نه اجازت غواړم، ما به دا شعر وی نو چې کله به مې ووې نو بشیر خان د خدای پاک سره د خاورو وبخي بیبي ته به یې وکتل چې دی به کله مري چې په دې قبر یې خازه ولګو. مونږ ډېرې ګپې شپې به هم په دې خبرو کې لګولې، د مرګ خبرې به وې. یو ځل دغه نه راتلو د بنو نه واټ ته چې راورسېدو تیاره شوه. بیبي وایي چې تاسو سره څه تماچه شته ځکه چې ډېره تیاره شوه. بشیر خان وی او شته. نو بشیر خان چې تماچه روغ که نو بولټ ووهل نو زما دې سر ته ونیو. نو چې یو ځل یې داسې که بیا یې داسې که نو چې په درېیم ځل یې داسې کول نو ما ویل داسې که مې خدای ته ډک او تشه یوي. نو چې ډش شوې نو تماچه خلاصه شو. اوس صحیح سوچ کوي چې میا صاحب لګېدلی دی، ګاډي کې اوس تیاره ده. اوس ما ته پته چې زه بچ یم. اوس مخکې بیبي ده زه یم، بیبي لګېدلې ده. داسې 20 منټه پس مونږ کې ساه راله. بیبي وایي چې بچی تاسو څنګه یې؟ نو ما ورته وایي جي زه ښه یم. نو بشیر خان ته وایي چې بشیر خان دا دې څوک؟ وایي یاره جي ما سره یو تماچه وه هغه روسی وه نو د هغې د شاته بولټو نو ما هغه واړې دا چې ما وکړه د امریکنی ده. وایي قسم په خدای ما 2 ځل ډزولې ده خو خلاصه نه شوه. نو دغه ته وایي فرید طوفان ته خدای دې فرید طوفان لري خدای دې روغ کړي. هغه ته وایي چې که دا خبره شوې وه نو تا به حل وي؟ نو فرید ورته وایي چې او ما خو به حل ځکه وي چې میا صاحب سره زما لږه نالګې ده نو خلکو ویږي دې ویشتې نو ویشتې خو تا دی نو ما خو به ځان خلاصو نو ته به مې یادولې. ګرانو ملګرو خدای د هغه ځینه خدای خبر چې مونږ یې کومې ورځې له ساتلي، کومو غمونو له ساتلي. خو داسې ډېرې خبرې چې که زه د بشیر خان کوم زه پې کتاب لیکلی شم، کاش چې مونږ د لیکلو مونږ کې لږ همت وې، مونږ نه دي لیکلي. خو زه په دې موقع چې هر یو برسیله زمونږ مشر اسفندیار ولی خان صاحب راغلی دی او تشریف یې راوړی دی. هغه ډېر زیات بیمار دی، د شوګر بیمار هم دی، د بلډ پریشر بیمار هم دی او ورسره چې کوم دی نو د هغه ورټېږه هغه چې سر ګرځي او سړی درس خوري. په هغې وجه نن د هغه فرزند او زمونږ استاسو نوی قیادت ایمل ولی خان صاحب په نفس نفیس چې کوم دی نو دلته ناست دی او خدای دې هغه له صحت ورکړي.
الیاس خان چې کوم دی نو ډېر زیات بیمار دی دلته مې ولیدو زما زړه ښه شو خدای دې دله صحت ورکړي او ډېر بیمار دی نو د خدای نه ډېره التجا کوي چې خدای دې بیخي روغ کړي او بې وټه دې روغ کړي ځکه چې تکلیف ورته ډېر دی او زه چې څومره خبر شویم کرونا هم تېره که خدای ولو صحت ورکړو د ګردو مریضم دی د بلډ د کینسر په حواله هم خبره ده خو جوړولو والا خدای دی او زمونږ یقین دی چې دا دومره خلک د چا په امین کې خو به برکت وي نو یا خدای